السلام علیکم. دا الیشا 007 ټیک ټاکر چې فحاشي او ریاني خپرولو ګلبهار پولیس هغې چې دی نو نیولي وو مور او لور الیشا او د هغې مور دواړه چې دی نو په نسوه توبهګارې شو. آینده به وایي چې دا چې حرکات او غلط کارونه به نه کوو. په دغه حواله باندې پولیس لګیا دي. د پښتونخوا پولیس مسلسل چې دی نو نیول کوي د دغه شانتې خلکو هغې توبهګاري کېږي. دا سلسله یوازې په پښتونخوا کې نه ده روان، په ګرد پاکستان کې د یوټیوبر خلاف او د ټیک ټاکرز خلاف او هغه خلک چې هغې سوشل میډیا د غیر اخلاقي سرګرمو دپاره استعمالي فحاشي اوریاني خپروي زموږ د مشرقي او د اسلامي اقدارو خلاف خپرونې سازوي او د ریاست د یو مضبوطې فیصلې لاندې د هغې خلاف کاروایی شروع دي او د هغې نیول کېږي او په هغې ته دا موقع ورکړل کېږي چې هغې راشي او د هغې اصلاح وشي. خو به استغفار چې د هغې خلاف بیا نور کاروایی نه کېږي. د هغې ویډیو پیغامات واخیستل شو، په هغې نظر صادري کېږي. د دې عمل په ګڼ پاکستان کې تعریف کېږي، خلک په شاباسي وایي. زه هم د دې ستاینه کوم او هر شریف سړی به دې عمل ته ښه وي. خو دې سره سره ما سوالونه پرون اوچت کړو، نن بیا زه هغه سوالونه اوچتوم. لومړۍ خبره خو دا ده چې موږ ولې داسې کوو چې یو ګناه یو لویه غټه ونه شي. لکه مثال طور یو ورکوټې شانتې بوټي چې دی هغه سر ووهي نو د هغه ختمول چې دی په هغه خپره ښکلساني نو چې هغه ته لګیا او د هغې نه یو مضبوط یو ونه جوړه کړې او بیا د هغې وهل. نو لومړۍ خبره دا ده چې موږ او یو حالات دې ته ولې پرېږدو، افراد دې ته ولې پرېږدو چې هغه د جرایم د هغه سطح د هغې دومره وسیع شي چې هغې نه معاشره متاثره کېږي. موږ یکدم دا عمل وکړو. بیا زمونږ به یو انسان او ریاست کې فرق دی. زموږ ریاست دا ویژن ولې نه لري چې د ټکنالوژي به څه استعمال کېږي. ټکنالوژي ته اجازې ورکولو نه مخکې پکار ده چې بین الاقوامي کمنو سره یو لاسلیک کېږي چې زموږ دا د اقدار دی، په دې خبرو اجازه درکړو. بېخرت اجازې انټرنیشنل کمنو ته ورشي، دغه شانتې څه قوانین جوړ شي. ریاست بیا ویژن نه لري، بیا په دې باندې د وخت بندوبست ونکړي. خو کله چې دا خبرې ډېرې زیاتې خرابې شي او یو دباو عوامي جوړ شي نو د هغې نه پس ته چې دی بیا په دې کې یو هغه چې راشي هغه یو بیداري راشي، یو عمل شروع کړي نو دا په وخت پکار دی. بل دا ده چې دې له یو ډېر واضح چې دی قانون سازي پکار ده چې په هغې کې د دې جرایمو نوعیت او هغې له مجوزه سزاګانې او د دې خلکو باره کې د اصلاح په ځای باندې باقاعده پرچې کول او عدالتي کاروایی پکار دي. اوس دا ده چې که هغه پولیس وي نو هغې ته یو ګایډلاین پکار دی. د اف آی آر د اندراج دپاره یا که کومې نورې ادارې وي او هغې اف آی آر خپله کوي یا یو بلې ادارې ته اف آی آر دپاره لیکل کړي نو هغې ته یو واضح قانون پکار دی. عدالت مخې ته یو واضح قانون پکار دی. وکیلانو صاحبانو ته یو واضح قانون پکار دی. عوام ته یو خدا ده چې دا قانون معلوم شي نو د هغې ماتول چې دي نو هغه جرم دی او د مجرمانو خلاف به ټوله معاشره وي. بل دا ده چې زموږ ملک اکوټا ملک دی، په دې کې د قوانینو غلط استعمال هم کېږي. لکه اوس د 302 چې وشي او د دې جرم باندې که د پانسۍ قانون دی نو لکه دا ډېر ټیک قانون دی. خو موږ دلته داسې هم کتلي دي چې بېګناه خلک په پانسۍ ختلي دي او ګناهګار خلک چې دي هغه باعزته برې کړي شوي دي. د قانون استعمال کله کله د حالاتو د وجې نه غلط وشي، کله د حرص د وجې نه غلط وشي، کله د رشتهدارۍ د وجې نه غلط وشي، ناپوهۍ د وجې نه مختلف عوامل داسې راشي چې د قانون استعمال هم غلط وشي. نو چې قانون بیخي ښکاره او واضح وي نو د هغې غلط استعمال به نه کېږي. ځکه چې دا سوشل میډیا باندې چې کوم اکټیویټیز روان دي نو د فیک آرډیننس د لاندې خو د صحافت دپاره او د عام سیاسي بیانیو دپاره خو یو قانون واضح موجود دی. موږ دا ګڼو چې د هغې سیاسي مقاصد هم دي نو په هغې کې بعض شیخونه سخت هم وي یا ظالمانه هم وي. هغه سړی انډرسټینډ کوي چې یو دا د ریاست یو مجبوري ده یا د هغې څه ښه عمل نه دی خو کوي. خو د داسې عام ولس سره چې کوم قوانین هغه ډېر واضح پکار دي. ځکه چې زموږ معاشره د مخ مروت معاشره ده او د پیسو معاشره ده. دا غټ احتمال دا دی چې د بعض شریفانو خلکو خلاف هم چې دی نو کاروایی وشي. دې سره تړلې زه په یو بله خبره نه پوهېږم چې دا
اسلحې نمایش په سوشل میډیا وي. قانونا اسلحه ریاست اجازت ورکړې ده د یو عمل لاندې لایسنس جاری کیږي او لایسنس یافته اسلحه چې دا هغه انسان ساتلی شي او هغه ګرځولې هم شي. دلته د خلکو دشمنی دي د سکیورټي ایشوز دي. اوس چېرته چاته ماچه ټوپک اچولې د هغه تصویر راشي او پولیس د هغه خلاف چې دی نو کاروایي کوي. په بلو کې یو وکیل صاحب چې د های کورټ ته د دې خلاف هم پرون پرچه شوې ده. آیا اوس خبره دا ده زه به کلي کې روان یم، زه به دشمندار یم، ما به ټوپک اچولي، زه د هغې نمایش نه کوم، یو مړي ژوندي له روان یم، خپل حفاظت ته مې اچولې چا به زما تصویر اخیستی وي او هغه به سوشل میډیا ته خور شوي وي، نو آیا زه به نیولې کېږم؟ نو زما په خیال د اسلحې د نمایش په حواله باندې هغه خصوصي طور کې په سوشل میډیا باندې وسله کول او د سوشل میډیا دپاره هغه چلول او صفا کول او په هغې ډز کول هغه څیزونه خو ښکاره دي. دا یو نیم داسې څو ښکاره لار دی ټوپک ورسره وي یا چېرته خپل حفاظت له د هغه تصویر دا یې خلاف. نو یو خدای کوم چې دی د قانون پایمالي کېږي او خاص کره دا اوس چې کوم قسم ورکوي او توب استغفار کوي نو ډېره ښه خبره ده. د قانون وضاحت چې دی هغه په کاري اجازه غواړم.